بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه په دې تیر سبق کې د موږ په باره کې د موږ تعریف من کړه او چې سوالات په لغت کې څه ته وایي په اصطلاح کې څه ته وایي او بیا منګه د مانځه په باره کې درې آیتونه او دوه سوره دا ویلو پرون سبق کې دا ویلو چې دا مونځ په درې قسمه باندې لول خو دوه قسمونه چې یو رکوع سجدو والا مونځ دی یو د رکوع سجدو نه علاوه بل مونځ دی او بیا چې کوم رکوع سجدو والا دی دا درې قسمونه دي فرض مونځ دی نفل دی او واجب دی فرض 15 وخت مونځ ته وایي او د اخترونو مونځ او د وترو مونځ او دغه شان دي هغه نوافل چې شروع شي او بیا پرېږدي نو دا واجب دي او دې نه علاوه چې څومره مونځونه دي دا نفل دي د مانځه د فرض کېدو لپاره موږ درې شرایط ویلو چې اسلام ولا شرط دی عقل ولا شرط دی او بلوغ ولا شرط دی یو سړی کافر مونځ پې نشته دی لیونی مونځ پې نشته دی ماشوم مونځ پې نشته دی نن سبق کې موږ اوقات الصلات وایو یعنی د مانځه او وختونه سهار مونځ ماسپښین مونځ سهار مونځ به کله کوي ماسپښین به کله کوي ماسخوتن به کله کوي د هغې اوقات بیانوي خو اول د اوقاتو د اهمیت په باره کې چې دا مونځ چې دی دا خو الله تعالی فرض کړی دی خو په معین وخت باندې فرض کړی دی د دې لپاره الله یو آیت او یو حدیث بیانوي دا وایي اوقات الصلات د مانځه اوقات قال الله تعالی الله تعالی فرمای ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بشک د امونس په مؤمنانو باندې په مقرر وخت باندې فرض کړل شوی دی ان الصلاه بشک د امون كانت على المؤمنين د په مؤمنانو باندې کتابا فرض کړل شوی موقوتا په وخت مقرر باندې وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای خمس صلوات پنځه منځونه دي افترضهن الله تعالی چې الله تعالی دا پنځه منځونه فرض کړي دي خمس صلوات پنځه منځونه دي افترضهن الله چې الله تعالی دا پنځه منځونه فرض کړي دي من احسن وضوءهن چې خپل او د په خپل طریقې سره وکړو وصلاهن لوقتهن او دا مونځ په خپل اوقاتو کې ادا کو واتم رکوعهن وسجودهن وخضوعهن او دا غي رکوع پورا وکړلې دا غي سجدي پورا ادا کړلې او دا غي خضوع پکې پورا مکمل عاجزي پکې پورا الله تعالی دا نو کان له علی الله عهد دا به الله تعالی باندې ذمہواریدا ان یغفر له چې بخنه وکي الله پاک ددا ومن لم يفعل او څوک چې دا کار نه کوي مطلب یا خو منځونه نه کوي یا منځونه کوي خو په خپل اوقاتو کې نه کوي یا منځونه کوي خو اودس ولا صحیح نه کوي یا منځونه کوي خو پای کو خشوع خضوع پکې ته برابر نه نو فلیس له علی الله عهد نو نشته د الله په الله پاک باندې د دې انسان د پاره عهد ان شاء اگر د الله پاک غواړي جو غفر له بخنه ورته و ان شاء اگر د الله پاک غواړي عذبه جو عذاب ورته لکه پوه شو باندې په حدیث کې راځي چې پنځه منځونه الله تعالی فرض کړی دي او کم چې د دې اوقاتو د دې او دس دا خیال ساتینو الله تعالی باندې دا عهد دی الله تعالی د سره وعده ده الله تعالی به دې بخي او چې کم کس د منځونو خیال نه ساتي یا او دس ولا صحیح نه کوي یا په اوقاتو کې نه کوي صحیح نو بیا په الله پاک باندې ذمہواری نشته چې دا کوي به افترض الله علی المسلمین و الله تعالی فرض کړی دي په مسلمانانو باندې الله تعالی فرض کړی دي په مسلمانانو باندې خمس صلوات پنځه منځونه فی یوم و لیلۃ په یو شپه او په یو ورځ کې یعنی په یو شپه او په یو ورځ کې الله تعالی څو منځونه فرض کړي پنځه منځونه نمبر 1 دی صلات الصبح دا سحر منځ هي رکعتان او دا دوه رکعاته منځ دی څو رکعاته منځ دی دوه رکعاته او دا به رکعات منځ خو څلور رکعاته دی نه دلته صرف د فرض ذکر مونږ ته کوي دا فرض به څو رکعاته دي دوه رکعاته دا دوه رکعاته خو نور څه دي سنت ويبتدئ وقتها او شروع کیږي د دې وخت من طلوع الفجر الصادق ساعت فجر صادق راوږي یو فجر صادق دی یو فجر کاذب دی فجر کاذب دی ته وای چې کله شپه ختم شي نو پدې کې اسمان کې یو رڼا راشي د څه دغه په شانتي دی چوکي په شانتي او دا راشي او هغه رڼا لږ ساعت لپاره هغه رڼا بیا ختم شي دغه د ویلګي صبح کاذب څورته وای صبح کاذب زکه کاذب ورته وای چې لکه خلک و چې رڼا شو او دا هغه رڼا نو بیا تیار راځي او دا
کم ټایم کې چې سار کېږي د هغې نه یو څو منټه مخکې یعنې 10 منټه 12 منټه مخکې دغه دی کېږي نو چې کله هغه ختم شي او بیا په اسمان کې د اسمان افق د اسمان کنارو ته ویل کېږي د اسمان په کنارو کې رڼایي خوره شي او هغه رڼایي نه وروسته بیا تیاره نه راځي نو دغې ته ویل کېږي صبح صادق څه ورته وایي صبح صادق لکه نن سبا په 3:43 باندې صبح صادق کېږي بانګونه ویل کېږي نو د دغه ټایم نه د دې د سهار مونځ دا شروع کېږي د صبح صادق نه صبح صادق څه ته وایي چې د اسمان په کنارو باندې داسې رڼایي راشي چې د هغې نه وروستو بیا نور تیاره نه راځي د هغې نه وروستو بیا تیاره او چې تیاره ترې راځي د هغې نه وروستو نو هغې ته څه ویلی کېږي صبح کاذب نو د سهار د مانځه وخت د کوم ځای نه شروع کېږي ابتدایي د څه نه صبح صادق نه او دا یي د طلوع الشمس د لمر د راختو پورې په د لمر د راختو نه د مخکې د لمر د راختو نه زموږ په دې علاقو کې 12-13 منټه مخکې دا ټایم در کېږي طلوع الشمس کله لمر راوخېږي لمر د مشرق نه راوخېږي که نه اشراق وشي اشراق ویل کېږي راختلو ته نو د لمر هغه رڼایي ظاهره شي دې ته اشراق وایي نو د لمر د راختو نه لږ ساعت مخکې پورې د سهار د مانځه ټایم دی زموږ په دې علاقو کې ما تاسو ووایي چې زیات نه زیات دا 12-13 منټې او په دغه جون جولای کې په دې کې تقریبا 15 منټې ټایم نور دغه عام طور باندې دغه 10-12 منټې د اشراق نه د اشراق نه 12 منټه مخکې یا 15 منټه مخکې د سهار د مونځ دا قضا کېږي پوه شوې په دې باندې بیا په دغه اشراق په وخت کې د اشراق چلانی شوی نو په دغه 10-12 منټه کې هیڅ یو مونځ نه کېږي بیا چې کله اشراق وشي نو بیا ته د سهار مونځ کولی شي ځان نوافل کولی شي خو قضا به یې مونځ به قضا یې د باندې لکه پوه شوئ د سهار د مانځه په وخت باندې پوه شوئ سهار مونځ د څه ټایم نه شروع کېږي د صبح صادق نه صبح صادق څه ته وایي هغه رڼایي چې د اسمان په کنارو باندې خوره شي او د هغې نه وروسته بیا تیاره نه راځي او د څه ټایم پورې کېږي د طلوع الشمس نه لږ ساعت مخکې د طلوع الشمس څه ته ویلی کېږي اشراق ته یعنې اشراق نه لږ ساعت مخکې پوه شوئ څومره ساعت زموږ په دې علاقو کې مسو عام طور باندې څو منټۍ 12-13 منټۍ صلات الصبح وهي ركعتان 2 رکعاته ويبتدئ وقتها او شروع کېږي وخت لري من طلوع الفجر الصادق درا قتل د فجر صادق نه ويبقى دا وخت باقي وي الى قبيل طلوع الشمس دا نور دا راختونه لګ مخکې قبيل لګ مخکې خالي صلاه الظهر دیم نمبر موږ هغه د مسبقین مونږ ده وهي 4 رکعات او دا 4 رکعات مونږ ده سلو ويبتدئ وقتها او ابتداء د وخت لري من زوال الشمس د زایل کېدو د انور نه من وسط السماء ما ته وګورئ سهار چې کله انور راوخېږي که نه د مشرق د طرف نه راخېږي د کوم طرف نه راخېږي د مشرق د طرف نه راخېږي هغه انور چې پروزي هغه کوم طرف وي هغه مغربي چې مشرق ته ته مخکې نو د ګس طرف ته چې زمون قبل لاس راځي نو هغه ته ویل کېږي شمال او اخی طرف ته چې کوم راځي نه ته څه ویل کېږي جنوب ویل کېږي نو دا زمونږ دا دغه دی که نه چې څوک وایي چې ځمکه ګرځي څوک وایي چې د اسمان پسې ګرځي څوک وایي چې د انور سپوږمۍ ګرځي انور سپوږمۍ والشمس تجري لمستقر لها والقمر قدرناه منازل دې لپاره موږ دا وکړو نو دا انور د دې طرف نه راوخېږي د مشرق نه راوخېږي او دا د سي او ماښام هغه مغرب ته وخېږي ماښام هغه مغرب ته ورسېږي پوه شوئ نو چې کله د انور د اسمان منځ ته راشي نو دغې ته وسط الشمس ویلی کېږي چې دا اوس د انور په دې ټایم کې د اسمان منځ ته دی چې کله د مشرق نه د مغرب طرف ته ور واوړي نو موږ وایو چې دا اوس د زوال وخت شو څه وشو زوال وشو لکه پوه شوې په دې باندې زوال وشي په دغه ټایم باندې ښه اوس د دې به موږ ته څنګه پته لګي نو نن سبا خو لکه دا ګړۍ دي او دا لکه دا ګړۍ چې دي الفجر روبري کې لکه په 12-18 باندې ټایم دغه د زوال ټایم یا په دې موبایلو کې دا اپونه مختلف قسم موبایل باندې کېږي اوس داسې زمانه ده چې نه پکې موبایل شته او نه پکې دغه شته د دې لپاره دا خبره یاده کړئ چې ګوره سهار کله لمر راوخېږي نو چې موږ مشرق طرف ته ودرېږو نو زمونږ دغه چې مغرب طرف ته دا سوری چې دا مغرب طرف ته پوه شوې په دې باندې کوم طرف ته مغرب طرف ته خو چې کله په دې 12 بجو ټایم کې لکه په 20 منټه او په 12 باندې ته ودرېږې نو دا سوری به ستا د مغرب نه شمال طرف ته واوړي شمال چې ما تاسو مشرق ته موږ ته ودرېږو مشرق طرف ته نو دغه طرف ته کېږي پوه شوئ نو چې کله دا سوری لکه یو اوس په دې ځای باندې ودرېدم که نه دی دا دې خوا وګورئ ما ته دا دغه ما ودرولی دی دا پنسل نو دې پنسل دې سوری که تاسو ته ښکاري دا هغه طرف ته دی ځکه چې لا زوال وخت نه دی شوی پوه شوئ
او چې کله زوال وشي کنه دا سورې نه دا بیا دې طرف ته شي دې طرف ته بیا شي دا پوه شوي زایل کېدل مایل کېدل اوړېدل په دې باندې پوه شوي ها لکه ته بهر په یو ځای باندې ډنډه دی یا باغ دی کې دا ډنډه لګېدل ده کوم ځای کې چې غارمه بالکل واضح وي د دې سورې به دغې طرف ته وي پوه شوي او چې کله دا انور راواوړي دا سورې به رو به رامایله شي دې طرف ته بیا سورې کېږي نو چې کله دا سورې راواوړي نو دغې ته ویل کېږي چې زوال وشو چې نور طرف ته مخکې که نه نو دا به ګس طرف ته به وړي ګس طرف ته به وړي پوه شوې بلې معنی چې مغرب طرف د مغرب نه به شمال طرف ته راوړي لکه اول خو زمونږ سورې چې مشرق طرف کې دي نو زمونږ سورې مغرب طرف ته یې که نه مغرب طرف ته مغرب دغه طرف ته دغه د موږ ته قبله داسې کوو نو چې ته یو څیز اوس ودرې که نه بهر دغه لګې نو دا یو سورې به هغه طرف ته وي او چې کله دا سورې راوړي دې طرف ته شي نو دا بیا د ماسپښین وخت دغه شو پوه شوې بلې معنی ها اوس په کم ټایم کې چې دا زوال دا وخت نه په دې دا یاد وساتئ ګورئ د زوال دا وخت په دغه ټایم کې چې د دې شي کم سوری دی که نه هغه سوری اصلي وي دې ته سایه اصلي ورته ویل کېږي څه ورته ویل کېږي سایه اصلي مطلب دا دی چې ګوره د سهار چې ته په یو ځای کې یو څیز خښ کړي که نه د یو ډنډه کې دی یا لرګی کې دی یا بل څه شی کې دی نو هغه څیز ورکوټئ او د هغې سوری هغه ځای ته رسېدلی اوږد سوری دغه سوری رو رالنډېږي چې کله د زوال وخت شي که نه د زوال وخت شي نو دا سوری بالکل لکه د دې هغه دغه ته ورسي چې څومره دا څیز دی هغه دا څیز ورسي دغې ته ویل کېږي سایه اصلي څه ورته ویل کېږي بعضې کسان سایه اصلي دي ته وایي چې دا یو فوټ دی او یو فوټ سوری دا سایه اصلي دی دا نه بلکې د زوال په وخت کې چې کم سوری دی که نه هغه سوری سایه اصلي دی په دې باندې پوه شوئ دا د تجربې سره تعلق ساتي چې دغلته د بهر د تاسو وباسم دغه 12 بجو ټایم په 12 بجو ټایم چې دی دا زموږ کلاس دی که نه په 20 منټه او په 12 باندې تاسو وګورئ اوس تاسو بهر ته وځئ بهر خپل سوری وګورئ سوری به د هغه طرف ته وي اوس لکه د زوال ټایم لا نږدې دی که نه دا سوری به ستا نیمې ته رسېدلی لکه ډېر اوږد به نه وي خو بیا هم اوږد به وي خو چې کله زوال ټایم ورو نږدې کېږي دا سوری به ورو رالنډېږي به چې کله 12-18 شوي که نه یعنې 20 منټه 48 منټه له پاسه 12 بجې زموږ به دې موږ ورکې نو بیا به دا سوری به بالکل لکه دغه چې څونه وکړه نه دغه به سایه اصلي په دې ځای باندې به ته مارک ولګئ چېرې دا سایه اصلي ده پوه شوئ بیا چې کله دغه سوری ورو غټېدو د سایه اصلي دوچن شو د سایه اصلي څه شو دوچن شو نو د ماسپښین وخت به ختم شي او د مازدیګر وخت به شروع شي هغه پوه شوئ سایه اصلي څه شوله دوچن شوله مطلب دا دی چې د دې ځای نه د دې ځای پورې لکه دا یو څیز ما ودرولی دی په دې ځای کې دا یو څیز ما ودرولی دی په دې ځای کې داسې دا ولاړ دی څه قسمته مارکر هم کار نه کوي ټولې وچې دي دا یو څیز ما ودرولی دی نو د 12 بجو ټایم کې د دې هغه سوری دې ځای پورې راغی دې ځای پورې دا سوری دی مطلب دونه دی او دا دي مطلب 3 انچې دی 3 انچې دی پوه شوئ د زوال په وخت کې د دې لکه هسې یو څیز چې دی که نه دا خو لکه مکمل یو فوټ دی مثال زه به ووایم دا څو دی یو فوټ یو څیز دی او سایه اصلي د دې څونه راله دا سایه اصلي بالکل لوکټي لګي نو د سایه اصلي یعنې په 12-18 باندې ما وکتو چې د دې هغه دغه 3 انچو څو انچو 3 انچو نو زه بیا لږ ساعت بعد ګورم به چې نن به زه په دغه باندې په 5-11 بجې چې شي که نه 5-11 چې شي 5-11 نو دا شی به رسېدلی 9 انچو ته څونه به رسېدلی 9 انچو ته به رسېدلی نو چې 9 انچو ته دا ورسي نو په 5-11 باندې به د ماسپښین وخت به ختم شي او د مازدیګر وخت به شروع شي د ماسپښین وخت به ختم شي او مازدیګر به شروع شي اوس صاحبین امام شافعي رحمت الله علیه هغه وایي چې دا سایه اصلي نه ده دا چې یو چند سیوا شي مطلب 3 انچې دی دا څه ته ورسي 6 انچو ته ورسي څه ته ورسي نو د ماسپښین وخت به ختم شي او د مازدیګر به شروع شي او دا چې کېږي نو دا ګوره دا بل چې دی دا په 5-11 باندې کېږي نو دغه به تقریبا چې دی نو دا به په 3:45 باندې به کېږي تقریبا په حکم په 4 به کېږي تقریبا هسې مکمل نه مکمل په حکم په 4 به کېږي یا به کېږي دا په 4 بجې باندې تقریبا نو په دغه ټایم نه به د هغه 4 پورې به د ماسپښین وخت به ختم شي او د مازدیګري به شروع شي الله پاک دې موږ بار عمرې له اجول لبوزي الله کې به تاسو لیدلي چې د مازدیګر مونځ د وخته کېږي د مازدیګر د مونځ د وخته ځکه کېږي
لکه دا غو بنل باندې موږ وایو چې د هر شي سوره سایه اصلي نه علاوه دوچن ته ورسی نو په دې باندې بعد ماسپخین وخت په ختم شي ماته به شروع شي او هغه وایي چې دا هر شي سوره یو مثل سیوا شي د سایه اصلي نه یو مثل شروع شي نو دا ماسپخین به ختم شي د ماته هغه به په دې باندې پوه شوي تاسو په دې باندې پوه شوي اوس وګورئ کتاب ته وصلاة الظهر وهي 4 ركعات ماسپخین من 3 رکعات ده ويبتدئ وقتها او شروع کیږي وقت د من زوال الشمس د زایل کېدو د انور د کم ځای نه من وسط السماء د اسمان د منځ نه د اسمان د منځ نه چې کله انور ور واوړي دي اوړېدو ته زوال وي ويبقى دا وقت باقي به الى ان يصير تر دې پورې چې ورسي ذل كل شيء سوره د هر یو سیز ذل كل شيء سوره د هر یو سیز مثله دوچن دغه دا خوده ده ما کوم ځای وي ها ويبقى او باقي به الى ان يصير چې وګرځي ذل كل شيء سوره د هر یو سیز مثله دوچن او سوى الذل الاصلي سوى الذل الذي يوجد للشيء سوا دا غسوري نه کم چې مونډل کېږي د یو څه لپاره عند الزوال په وخت زوال کې او دغه ته څه ویل کېږي سایه اصلي ورته وایي څه ورته وایي سایه اصلي یعنی د زوال په وخت چې د کم سیزه کم سورې د هغې نه دوچن واوړي عند ابي حنیفه رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه رحمت الله باندې وبه یفتى او په دې باندې فتوا ورکول کېږي وعليه العمل عند المتاخرين من الاحناف او په دې باندې عمل له د متاخرین او احناف لکه پوه شوئ ويبقى وقت الظهر او يبدا وقت د ماسپخین الى ان يصير د دې پورې چې وګرځي ذل كل شيء مثله سوره د هر څه یو چن عند الامامين د دوو امامانو په نسبت دوه امامان څوک دي ابي يوسف او محمد رحمه الله تعالی چې هغه صاحبین دي دوه دوی څور دوی صاحبین ورې دا درې استادان دي درې کسان دي کنه اي درې وتا احناف وي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام محمد رحمت الله علیه او امام ابو یوسف رحمت الله علیه نو په دې کې د ټول مشر چې دی کنه دا امام صاحب دی او دویم نمبر پسې مشر دی دا امام ابو یوسف رحمت الله علیه او کشر پسې امام محمد رحمت الله علیه دی امام محمد رحمت الله علیه د امام صاحب هم شاګرد دی او دا امام ابو یوسف هم شاګرد دی پوه شوئ او دا دواړه د امام ابو یوسف او دا امام محمد دا دواړه د امام صاحب شاګردان دي دواړه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سری نو ګوره استاد یو دی امام ابو حنیفه یو استاد دی او امام ابو یوسف او امام محمد دا دواړه سری شاګردان دي خدا امام ابو یوسف د امام محمد رحمت الله علیه استاد هم دی او شاګرد دی دا دغه هم دی ملګری هم دی او دغه هم دی استاد هم دی نو چې په کومه مسله کې دا درې وړه یو ځای نو موږ وایو د احناف قول دا دی پوه شوئ چې په کومه مسله کې دواړه استادان یو ځای دواړه استادان څوک دي امام ابو یوسف او امام محمد رحمت الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نو موږ وایو دا شیخین دي دواړه څه دي شیخین او چې کله دواړه ملګري یعنی امام محمد او امام ابو یوسف نو موږ وایو دا صاحبین دي څه دي صاحبین او چې کله امام محمد او امام ابو حنیفه سره ملګری شي نو موږ وایو دا طرفین یعنی یو طرف د استاد یو دا شاګرد دی لکه پوه شوئ دې معنی شیخین چې کله امام ابو یوسف او امام ابو حنیفه په یو مسله کې یو ځای شي صاحبین چې امام ابو حنیفه او امام ابو یوسف او امام محمد رحمت الله دواړه ملګري یو ځای شي او چې یو استاد او یو شاګرد نو بیا ورته څه وایي طرفین عند الامامين دوه امامان ابو یوسف او ابي محمد وقد رجح الامام الطحاوي المثل او امام طحاوي رحمت الله علیه وای دا ترجیح ورکړي یو مثال لره هغه باندې پوه شوي تاسو ها د ماسپخین دا وخت په تاسو ته یادی کنه شابه وای